د ربیع الاول میاشت شروع ده او د هجری کال 1445 کال دی، شپږ څلوېښتم، یعنی د حضور پاک مبارک د مدینه د هجرت د ابتدا نه 1446 کال وشو، 1446 هجری، او دغه 1446 هجری ربیع الاول دی. دا د اسلامی کال درېمه میاشت دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کېږي، لومبه محرمی، بیا سفری، او دا درېمه ربیع الاول، او زمون پښتانه ورته لومبه خور وایي. دا هغه میاشت ده چې یو اسلامی لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم، د الله د فضل، د الله د رحم په دې میاشت کې شوي دي. لکه یو لوی څیز د الله لوی کرم، د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی دی. د حضور پاک پیدایش دې میاشت کې شوی دی. عموما علماء کرام د حضور پاک سیرت، داغي اخلاق، داغي دنیا ته دراتلو مقاصد، داغي د سنت و ذکر کوي. دانه چې ګنې داغه تعلق د میاشت سره دی نه، هر وخت کې مسلمان لپکار دی، عالم لپکار دی چې د رسول الله مبارک د تاریخ او د سیرت نه مخلوق او امت د حضور پاک خبر کړي. عموما د میاشت ربیع الاول نو خلق دی کې د سیرت بیان شروع کی. نور په شریعت کې څه لازم نه را پدې میاشت کې چې دل دی وخت کې کوو بل وخت مکوا، هر وخت پکای مونږ الحمدلله هر میاشت کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو دا تاسو مخکې ذکر کوم د عمل لپاره. خنن ما تاسو مخکې یو آیت ولست چې تاسو ټول ته بل آیت یادي تقریبا، او زمون نات خوانان حضرات چې کلم نات وای نو داته مخکې وای او تاسو ته یاد دی، او غدا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې الله فرمای حضور پاک ته فرمای چې تما د دې ټول مخلوق د پاره یو رحمت نازل کړ. او طالبان په پویږي ما ارسلناک الا رحمتا، وې دې کې حصر دی، ما او الا دا دوه ټکي پکې راغلي دي. تاسو په پښتو کې دا تویم خامخا بل څوک نه ما ترا لګلې، او ستا حیثیت څه دی د رسول ارسلناک، او حیثیت ته څه دی زما استاد، یو مقدس استاد زما د طرفنا د امت ته چې زما پیغامات به دوی ته رسې، زما وحی به دوی ته ورکې، او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم پغې به پوهې هم. د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه دی چې قرآن یې راوړو مونږ له راکړو. الله فرمایي زه نه ویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن میں تا تنازل کا ذکر نہ قرآن مراد لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا، او صد پارا میں نازل کا دی دا پارا چی دا قرآن پا مانا با خلق تپوئی ہے. لکہ دا قیم الصلاة یو لفظ دیو دا غیر طول مانا و تشریح حضور پاک پا خپل مبارک و حدیثو او په خپل سنتونو منتکړه. نو پیغمبر علیہ السلام دا الله مقدس استاد دی، دا الله قرآن بمرا رسي، دا قرآن نه علاوه دا قرآن په معنا به مونږ پوهیږي، او دا معنا چې کوم مونږ پوهیږي دام دا الله را طرف نه ده، الله وتعالى کې واچي چې دا سیو
او دویم حیثیت سره رحمت للعالمین الله وی مالے گلے تا دا مسمو ټول مخلوق دا پارا رحمت دا طالبان پہ پویگی عالم دا اللہ نما سوا چه سمر مخلوق دے ټول دے او بیا یواز عالم دا طالبان پہ پویگی کافیو جمع ولی رالا وجہ اشتاخو یو وجہ دا چه دیکھ اشارت کسرت یعنی ډیروالی دا جنسونو دا انواعو تا دا چې دا اللہ نما سوا مخلوق ډیر زیاد تے بری مخلوق دے بحری مخلوق دے ہوائی مخلوق دے سماوی مخلوق دے پا اسمانونو کے پا جنتونو کے دا عرش نا برا دا عرش نا لاندے دا دے ټولو دا پارا ترحمت رسول اللہ مبارک تا اللہ فرمائی تاسو اندازو لگوے کہ دا حضور پاک سمر لوی مقام دے دا خدای پر رکوٹی نبرتا شورو کم مخلوق خدا کے دا ٹولنا لاندی سیز حیوانات دی حیواناتو دا پارا سمر لوی رحمت دے حیوانات اغا مخلوق دے چه خبری نشی کول حیوانات اغا مخلوق تے جی جامع نشے غستے حیوانات اغا مخلوق تے جی لگمیگو پا شکل کم دے جی گردے پہ نخپے با پیدا پاس ایک دے دا ماشو پا شکل کے دا مچانو پا شکل کم دی او دا کبانو پا شکل کم دی کمزور سیزون دا دوی دا پارم حضور پاک رحمت دے ولی رحمت دے من حیث العموم یا وخبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ مبارک فرمائے چھے پدے زمکہ کے دے سڑو کے چھے سمر میگیان دی چھے سمر حیوانات تی حتی دا سڑی میگیان او حتی پا ابو کے دن کبان دا ٹول دا معلم دا خیر دا پارا دعاگانے گئی اگیتا پتا دا کہ پیغمبر مبارک نوے اس پا قیامت را گلی کہ داغت تعلیمات نوے داغ وارثان نوے چی خلقو تا دین رسی او خلقو تا خکل عقیدہ رسی فوراً با قیامت راشی نو میگو تم پتر چی مونگ با تباشو اے رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت بکل رازی دا جمعہ پر از برازی او دا جمعہ پر از بکم وقت رازی دا سبا خطو نپستا نور خطو پوری دیکھے برازی نوی پا دغر وز باندے دا حیوانات سکے کہ دی میگانو پیوچتی کری او پیر کری چی نن قیمت را نشی دوی ہم یاری کہ اللہ پہ پوئی کری دی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ اگے پورے با قیامت نرازی ترسو چے پا مخدد مقد اللہ نو بیلی کے نو دے میانو کبانو دے میگو سڑو چرن پرن پتا دا دوی خبر دی کہ ترسو دا اللہ نوم پخ مخدز مکا باقیوی قیامت پا نرازی مونگ با نغر کیوی او دا اللہ دا نوم نموراد دا توحید کلمہ دا اللہ یوالی دا چا دا برکت دا حضور پاک دا دے ټول مخلوق وجود او دا بقا ذریعہ پا شکل دا رحمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او عامم حضور پاک خبل صحابو تا پا حیوانات دا رحم ذکر کرے پورا دمو خدا جن دے چی بغیر دا حیوانات و رزبحنا جن تیری ہر ملت یوادی مومنا کاغا انگریزان دے کاغا یہودیان دے کاغا چینیان دے کاغا روسیان دے کبل دے کبل دی خام خام لیکن رسول اللہ مبارک سے فرمائے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وجتاسو کلا ساروے علالوے نو پخکل طریقے علال کے اے تردی حد پوری چی چاڑب ہم دا ساروی پا مخ کے نتے رکے چاڑب او چاڑب و تخطی رکے وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ زر دمکا
چې چاړه تیری او په زرې پې راکاږي نو دا څاروي به زر حلال شي وینه به د زر توی شي او زر به دمه شي دا څومره او بیا چې تر څو په څاروي کې سا وي نو سرمن به دې نه وباسي دا ګناه ده اوس هم بعضې خلک دا قصابان بعضې د کړنه لږ سخت دي نو چې څنګه څاروی حلال کړي نو لا صاف پکې وي چې په سرمن شروع وکړي دا ګناه ده یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوئ نو چې تر څو پکې سا وي نو سرمن به دې نه وباسي صبر به وکړئ مشرکانو د مکې به دا چل کاو چې د ساري نه به مخکې د اوښ نه به قب مخکې پرې کاو نو وروسته به یې حلالو وایي دا ترسکوني او د ګډ نه به لم مخکې پرې کاو نو وروسته به یې حلالو وایي دا ترسکوني پیغمبر مبارک سخته منع وکړه دومره منع وکړه وایي که دا قب دې د څاروي نه مخکې پرې که دا مردار دې نه بخورئ پابندي وکړه او که د څاروي نه دې لم مخکې پرې که د ګډ نه دا مردار دې نه بخورئ پته ولګي چې دا مردار دی بیا به څوک دا کار بل به څه چل کاو چرګه به ځان ته وتړله او په غشو به یې ویشته په هغې به یې تې سیسته خوند به یې وله ورکو چې دا غزار به پې وچو چرګ به ټوټونه وال رسول الله مبارک وفرمایل تا ګناه ده بلکل به نه کوې او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څیز دقسې چرګ وویشته او سار یې ته ویسته مردار ولې مردار دی ظلم دی ګوره حکم یې جاري کو چې څوک دا ظلم نه کوي چې ورته پته ولګي چرګ مردارېږي څه له به دا کار کوي او چې کله قربانۍ له د څاروی واغېسته قربانۍ له او د دې څاروي په ګېډه کې بچي وي ماخله قربانۍ له ماخله ولې دا به حلال کې بچي مفتو کې ضایع او برباد شي او د څارو متعلق حضور پاک جمعات کې ناست دی اوښ راغی نیغ را روان دی خلکو وی منې کوو وی مې منې کوې فریاد یې راوړی او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برړار یې شروع کړو سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی د دې اوښ مالک راولې د ما ته فریاد وکړو مالک یې راوستو وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړو کار پې ډېر کې خوراک نه ورکې ډېر یې ستړی کې ډېر یې ستړی کې وی او د الله رسوله وی داسې به نه کوې ګوره دې ته رحم وکړو په څارو رحم دې ته وی داسې به نه کوې کار پې کوې خو چې دمی او چې ستړی شي بیا به پې کار نه کوې اوس هم ډېر خلک په دې خصوصا په دې خرو ډېر ظلم کوي او زه اوس خو ټانګې ختمې شو چنګچانې رالې او په خدای چې په خلکو او په خوا په دې اسپو ډېر ظلمونه کول او ابه د تلو نه وه غریبه ستړې به وه او چابک به یې ورته نیولې او هغه د چابک هغه تسمه څه کې په دا لرګي به یې واله اوس خو په الله رحم وکړو چنګچانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به دې خلکو کول ابه نه تلې که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ ځای او تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي تر هغوی دې سترګو ته وګورې اوښکې به دې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نه شي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم به نه کوې صحابي ته یې وایي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مستړی کوه چې دمی کار پې کوه خوراک ول دا په څارو راغله تر دې حد پورې ویې فرمایل وایي ما ته الله دوزخ وښو دوزخ و یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګای و چکونه پې لګای په دوزخ ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کوم شی سوځي او کوم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلې نه پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پرې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې راونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګي ګوره په پیشوګانو هم ظلم نه کوي دا بیا زمونږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کمه پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختئ چرګې تختئ یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کولی شي
او پس سپی بم ظلم نه کې ګوره سپی ته څه شی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي و یو ښځه و انتهایی ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخله او جنت اسنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل کې کوي چې وې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه ورښکته کړه او اوبې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې وې کتل یو سپی دی او دومره تږی و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه یې خوړه د تندې نه دوی زر دی ښځې اقا لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي په سیرابولو الله وبخله او جنت ته راغله د صحابه تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب اجر هر جم دې شي چې تو سره خېګړه کې او احسان کې نو الله بدل اجر د بچو پروازو کې بخکار نه کې ولی عمر غیر او د هغې په جاله کې بچی رو دا تا ښکار کړه مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد غرق ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نسوځي وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دي او میږي دي دا به نسوځي فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچلی و د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دي ټوله سوځوي ممکن ده د هغه مقصد به دا و چې دا د دمې ځای دی د ارام ځای دی میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په ارام ځای کې به میږي نه حضور پاک فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درک نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي ادې غونډو سوځو په مې ګوره دا خدای الله ذکر کوي ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر شی دا الله ذکر کوي تسبیح وای خو تاسو په نه پوهیږئ الله په پوهیږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو د پاره او د څاروو د پاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم وکړي په حیواناتو رسول الله مبارک نهى عن تحریش البهائم څاروي به نه جنګوي ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې هم لیدي دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی یقین کوه چې ما ورلم یو چرګو او دې نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبي نوکان ورته لګولي دي خدای یې پسه لګوي مې دا ولې وی دا جنګی دا نوکان تیره دي دې دپاره ساتلی دي چې بل چرګ باندې ټونګه وي چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي چرګان خلک لګیا دي او جنګی او په هغې پیسې ګټي مړزان خلک لګیا دي او جنګی او په هغې پیسې ګټي سپي خلک جنګی وینې ته بیږي وینې یقینو که یو ځای سوات ته تللی د مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخ مې هلکه زه بار سملم نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس هلکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومړي ځل ولیدل یا خدای پاکه اخرې داسې جنګول کړه خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شا بیا که چې غرض به شو بل خر خېټې له به یې دواړه پې برغې راوبرول
ابل بپې هو چغې والو ناګانه به شاکه چې غرس شوه ما هغه هلکان خوشاله خدای به بې خبر خره جنګ اوښان خلک جنګوي اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړه چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښ هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پرځوي چې راوې پرځو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګې یې ښودي نه یې پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه سوټی او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام په خدای قسم حضور پاک منع کړی ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خدای دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ رحم دا په حیواناتو رحم په غلامانو یې څونه رحم کوي مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه را روانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامان وینځې وې اسلام بندول نشو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختمه وه نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره ده چې مریی ازاد ښځې ته یو قسم زهار دی وغیره مریی ازاد که دا کار وکړې مریی ازاد که دا کار وکړې مریی ازاد که مطلب یې دا و چې دا مریان ازاد شي او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کې ده خدمت پې پې کو وینځې به بارم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیولې شي حضرت صفیه اوهو چې گرفتار شو حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه راغی په مال یو وینځ راکوي ځان له خوښه کا دا صفیه خوښه کړ صحابه را له حضور پاک ته صاحب دا دې څوک ولولې وی خو خپه ده پریشان دا خو یې ستاسو د سردار د پاره مناسب یم ځکه چې صفیه پلار دا خیبر دا لوی قوم سردار د صفیه رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنگ کې پلار مړ شو رور مړ شو خاوند مړ شو نو زما خاوند او پلار او رور مړ شو دړمنه میما او د سردار خلورې مو د سردار قورې په سردار واجب نو زه خو ستاسو سردار نه پکارې حضور پاک نبی علیہ السلام بیا چې دې تو قتل نو وته وی دحیه ته وی د بلا واخلا او زه صحیح شم پیغمبر علیہ السلام لراله نو ګوره څه چلی یو کو سره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه و اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اخیستی کړو هم به کور خدمت کوم به بار خدمت هم به د بازار نشي راوړو هم به په لارو کوڅو کې ولا تل کولو ځکه وینځو به دا ستر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړه نکاح ورسره وکړه مهر یې وله مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقص مقام ولا خدای پاک د مسلمانانو مور ته جوړه دومره عزت وینځل په دې مخې داغ او دا سور شان دی نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د څه دی وایي چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د دې نجومو ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومې د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان د نیمې ته ورسېده او سپومې زما غېږ کې را پرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاوند دغسې خوب مې ولیده وی هغه لاس اوچت کو مضبوطه څپېړی راکړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او ما ته څه وی وی ما ته وی چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه جوړ اینې ور هغه پوه شو چې د صفیې په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی ته یهودیه یهودنه نو چې دا حضور پاک راغی نو ژړلې
وی ولې جاړې وی حبسې راته دا خبره کړې خیر بني یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک پاغي غوسه شو او سوي وتا وی اتق الله یا حفصه حبسې د خدای نه ویری دا څه بیا ونه او تا ته و چې د يهودي لوري و یو دی راته ویلي دي وی حبسې ته وایا چې زه د پیغمبر لوري ما چې حضرت موسی دی نو سه او ترنم پیغمبرو چې حضرت هارون دی تو خای ما تستا پلار سوکو پیغمبر دی پلارانو کې تیر شوی دی پترونو کې تیر شوی یعنی وینځو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حنین کې جنگ وشو او مالونم اونیول او وینځم په قبضه کې رااله حضور پاک لا یو صحابي راغوي سیب په دی وینځو کې یو جینې دا او زستاسو د پیغمبر خورې وی زما خور سکي د خدامو پلان نه یو پیدا زما خور کو نشي سوم خواغو چې زستاسو د پیغمبر خورې پیره وړ پیره وستا وته وي تاسو کې وی زستا خورې زما خور بچي نشتا د زمو پلان نه یک تنها پیدا وی ښا خور دې نشتا نه وی حلیمه دې سوا وی هغه مې رضاعي پيو والا مور وی زه دا غي لوري مکه او شیما مې نوم دې نو ستا خور نشه او نه خرتاو خیم وی ماو تعلو به کوله تماشوم منکر د ما د مور پیدا خړل نو ماو تا بلو به کوله بار تماشوم یو زماشوم ما وی دې لاس ته مې کو دې او سل مې د سره سروانه وک نو تار باندې چکو لگاو نو استاد غاخونو مبارک دا قسم زما په لاس پروت نو حضور پاکو جړل هغه ځړې خبره ور یاد سترګو مبارک کې کوف کړه صحابه ته وی وردا وین دي غلامان خو د ټولو شریک دي وی که خوخه می دا جینه دا زماره دای خور ده ما د دې د مور پیس کلی دې د ماشوم دوی کرمه کو دوا کال سره د پاسه وخت تیر کړی دی دا مې زما تاسو د پیغمبر خور ده نو آزاد وینا ور رحم دیته حالانکه یو وینځو په بلو پیسو خرڅېدل صحابو کمال تا ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم او صحابه کرامو کې مغه رحم راغله اغي سکي دا اغي شیما د وجنا دا اغي د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځو پسونو غونډه آزاد الله ما ارسلناك الا رحمتا للعالمین تاسو پیغمبر سمرا رحم اڑکے رحم وجود رحم خلید رحم لاس کے رحم خپو کے رحم یو خبر دا صحابو تے دا ذکری دی لیکن رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم فکافر سختو بیا او دا غیب دی یو مثال دل درکم خرحم دل ڈاکٹر دے خرحم دل یو سرجن دی او ډیر رحم دل دی او اغلط تا پلار بوت او دا غ پلار ګوته باندې کینسر دی دغه ډاکټر سوی وی دا ګوته به پرې کو کدا نه پرې کې نو دا رو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو دوه درې میاشتې کې بری پلار مړی نو سبا کو نو غزوی متوي ډاکټر صاحب به وجودي جون دی بچکیږي نو دا ګوته دی پرې کا الکه پرې کوي کنه پرې کوي اپریشن وشو چې نور وجود بچي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوته دی کینسر دی دا کینسر نو رحم په دې نور مسلمانانو کې په کائناتو بکې په اونو بکې په بوټو بکې په دې نور وجود کې رحم کې نو د کینسر ګوته به پرې کې په دې نور وجود کې رحم کې د کینسر اندام به پرې کې نو په دې ټولو مسلمانانو کائناتو اونو بوټو مارغانو چې رحم کې په فرشتو په دې ټولو چې رحم کې نو دا کینسر چې کافران دي تبلر کې
دا کینسر دی. ولې کدا د لر نکړل او دا کفر ورو زیات شو قیامت براشي. چې قیامت راغی اونم لاړې تبا شوې، میګیم تبا شو، چرن پرنم تبا شو، او په دریاب کې کبانم تبا شو، او فرشتې هم لاړې اسمانونو زمکه بلاړه. دا کینسر دی. کینسر بلل کې او مغی سرم الله پاک پیغمبر تا ګور رحم تا وی په جنگ کې که خزا د دشمنی نه به وجل که ټوپک وسره بیا وجلی شي، او که ټوپک وسره نو خزې د کافرو به نه وجل، بوډاګان به هم نه وجنه الله د دشمن بوډا که ټوپک بیا وجلی شي، او د دشمن مذهبي مشران مولایان به هم نه وجلی که ټوپک ورسره نو بیا وجلی شي. ساجب په کافر رحم. او بیا هم سوی وی که جزیه در کولو ټکس در کاو، ټکس دا چې ستا د مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېږده بیا موجنه ټکس در کوي، جزیه در کوي، ستا د حکومت چې کم قانون دی هغه مني، غږ به م ورته نه کوي. بیا سوی بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا. چې ټیکس در کوي او ستا د قانون مني نو داغي مال ستا د مال په شانته شو، او داغي وینه ستا د وینې په شانته شو. غږ به نه کوي. دا په کافر رحم شو کنه، غږ به ورته نه. بیا هغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به ورته نه کوي، که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به ورته نه کوي. خیر او خلاص دیتا سیبا رحم وی. مونږ د رسول الله مبارک امتیانو اسی رشتیاوی زمونږ پړه کې شته یو بل سره رحم نه. پیغمبر په کافر رحم وکا، بوډا مو وجنا ته خو بوډا نه پیژنې. پیغمبر په کافر رحم وکا، خدای مو وجنا ته خو خدام نه پرې دی وجنې. پیغمبر وای دا هغوی عبادت والا مشران به نه وجنې، ته خو عبادت والا مولیان هم نه دسته بس. نن مسلمان لګیا دی مسلمان وای، نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه توې، نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت لري، نن مسلمان لګیا دی مسلمان بی عزت کوي کنزیه، نن مسلمان لګیا دی د مسلمان مال خوري، دا رحم دی؟ نن مسلمان لګیا دی د مسلمان لور تختی، نن مسلمان لګیا دی د مسلمان بچی تختی، نن مسلمان لګیا دی د مسلمان گاڑی په خور کې ودرې ټاسه تختی، موټر سایکل په ټاسه دینه تختی. دا څوک دی؟ دا د هندستان نه د سړی هندونه دی راغلی، دا مسلمان. زما د دې خبرې مقصد دا نه دی چې قصه درته وکم او ته به ډېره ښکلې واقع راته بیان کړه. مقصد دا چې په دې عمل وکړو. سیرت بیانول مقصد څه دی؟ چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپله کو په هغې باندې عمل وکړو. ای مسلمان رحم وکړه په مسلمان. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. اسمان والا ذات په تا باندې رحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. چې ته رحم په مسلمان کې رحمان به پتا رحم کوي. که ته رحم نه کوي والله که در باندې رحم وکړي قسم مې راته دا مو چې ډوډۍ راکوي، ډوډۍ خو ته دغه ته مچې د زهر ډوډۍ خو ته سپي ته مچې، ډوډۍ خو ته په پنجره کې مږې ته مږدې، هغه د مږې د نیبو دپارې دا ډوډۍ چې تاله درکوي سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دې په دې دې رانیسي. پوهېږې نه ته به که دا نعمت دی مږې ته چې پنجره کې ډوډۍ کېږي نعمت نی، خوشبویه مزیدار مګه ولا سوړي نه مروزي، لیکن هغه نعمت نه هغه د مګي د نیولو دي. خو زه خو جذباتي زری نیسما، الله جذباتي نه دي زر نیول نه کوي، په قلاره نیول او چې کله ودی سي والله کې ته بیا خلاص رحم کم دی. نن چې پلار بوډا شو زه په رحم نه کوي، مور چې بوډا شو قسم په خدای ځامن وته چې ترسو ولا کار کوي او خدمت ولا کوي د مزدور په شانته. نو بابا 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 بے 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 او که بابا او بے بے د کار نه پرې وتل خطا کنزیه رټیه. ډېر مې دا سیولیدل چې پلار کنزي، ډېر مې دا سیولیدل چې مور کنزي، ډېر مې دا سیول چې مشر رور کنزي. او معاشره ده موږ ته پته نه رسه. رحم په بچو رحم کم دی. تا چې بچی په ګناه ورسر کو والله ظلم ورسره کې دا رحم نه دی. تا چې بچی په حرام ورسر کو، تا چې بچی غلا ته وېسته
تا په بچی باندې پړې ور واچه وغه ارسو ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کوي پری سره دا رحم نری ته دوزخ ته ورغورځي ته د خدای دشمنی ته ورغورځي ته د خدای غضب ته ورغورځي نو د خدای مقابله ستاسو وی کولی شي ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا چې عبادت په وکا رحم دا چې منځ ورته وخایا رحم دا چې د غلا نه بچکا رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنی نه بچ دا خو رحم نه چې ته په ګناه ور سر کې دا خو ته ظلم کې دی بچی سبا چې مړ شو قبر کې ډنډې به وته نیولې اور به بلېږي ذکر تر زوی یو ګوتا چلاولا او یو معمولی غوندې تیلې وته ورته کا نو زوی ورې دومره ټوپونه نه وي لکه څنګه چې ته ټوپونه وي نو پټه ورته نشي کېده او د دوزخ ورته ور لړکه حضور پاک سو رحم ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر رسول الله مبارک زما استاد پر نمونه ده اگر سره پر رحمت ځان کې برحم پیدا کوي د شپې بلار چې پر دې بوساړه راوچته کې ورو بیړې رحم دې اچھا غریب راشي او خپل بوساړې ته ورړ به سوي مزدور نغلا کې آی هاي مالا مزدور باندې چې کارو کې پیسې ورکړي څوک سبا راشه بل اور راشه سبا راشه بل اور راشه اے ظالم د مزدور د خولینه چې کوم خوله وته پیسې په وګټلې په خدای قسم حضور پاک فرمایي اے رحمت والا پیغمبر سوي اجر ورکته خوله نیو چولا ور والد سے میں خدای پاک وبخي غسنا کو ډېر سخت انتهائی د غصیب لمبا وا داسې ولا لکن لیکن مزدور چې بکار کو هر ماخه میں مزدور له پیسې ور مزدورانو به وتوي دادا به وتوي دادا مونږ لمرا کورانه لګي په نه وي پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چې ور کاو ما ذکر به پیسې ور ای به مرا کا دادا دادا به وتوي دارانه لګي غونډه هفته پسرا کمیاش پسرا کوي بل چا سره کې مانه والے دا دې زمکوا او خرڅه کړل په 1800 روپیا غ زمانه کې جره 1800 او یو بل سړی ور پسې راغی نو مې د تنالم هغه زمکه دې خرڅ کړه ویلا خرڅ کړې مې نه خو جبه مې کړې پاسو وی په 1800 وی د 2400 در هغه زمانه کې سیبا په او یو په 15 یا روپے توله سره زر سوچ کوا سونا پیسې ورکولې وې نه ما جبا کړې وې تا خلا جوړ نه د کړې انتقال نه دي شو پیسې دې نه دي ورکړې زمکم لګا نه دا تل زیره بلا پیسې نغد در کومه اے په دې جبا وتواله سه مې ګوته کې خدا وې دا مې کړې دا جبا مې کړې نو چې د پلار د پاره دعا کوم کنه په خدای قسم زدا وېما الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دی دړنه صادق په خلی رښتونی هر څه به وي سړی به کنځو رټم په خلی یو دل وته جاوی او خبره تا کوم چاته مو آیا وې زما سکار وېم دا څه خبر ما ته مکه وجه ته زبر ټینشن کې پروت یم چې چاته نویم ستاره پر بل سوچونه کوم نه نشم کوله کله وینا خبرې نوراتیو کو کده نه ویني چې ماته ونه کې خامخا به ادا سی وجيبه سره مې ځړنه صادق انسان علم خو په خدای کې علم جواب او جواب من دا مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره سونه ظلمونه خلق کوي دیک په پوخي پیسې نه ورکړي دا اور باندې قدرت له سر کړ بخوا به نه یانو غریبانو خدمت کاو او خلکو به غلا ورکولا جوار غنم به ورکول ګولا به ورکولا خشاکوله به ورکول ساغم نه ورکي پیسې نه ورکي ګلکار مزدور د لسار نه ماخامه پورې لګیا د خدمتو کې آسان کار دی پیسې نه ورکي ونی سي دي دا ونی سا لکه د دنه پیسې نه سي اے د خنزیر وغه خوره داغه ما شومان بچی دي څه ظلم کې رونو وره زما چې څومره مقتدیان مخامخ مې اوره او که بارې اوره پکې سټ اوره ظلم باندې کوي رحم وکړي د پیغمبر مبارک په طریقه م پټوي پر دو پیسو تسترګي
چې ته لاړ شې او پردی بوساړه دی او هغه مزدور کار دی هغه په اجاره ځمکه نیولې ده په نیمکاره ده او هغه دې بوساړې ته وګوري دا غړه به څونه دړ کړي ولې الله داني او بل ظلم څه دی واورې بل ظلم هم واورې کنه بل ظلم لاړ شي نو غنم ولا غونډو سوځي سخکال دالو به شي بوسالو لولا تیل واچي بوسالي ولا سوځي اے ظالم غله دې زور ورنکا الله دې پخپل لکه الله سره دې زیاتې وکړه دام غله چا پیدا کړی دا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړي نو د مخلوق غله دې وسوځوله نو تا به خدای دې غلی په سړون پون نه کی تا دا سارو غیا بوس سوځول نو تا به خدای دون پون نه کی دا د رسول الله مبارک د رحم خبرې دې لپاره دي چې موږ ته عبرت والو موږ ته فایده والو نو د دواړو جهان مبارک سردار په غلامانو په وینځوم رحم کړي چې دوارونه دی واغېستل غلامان او ماشومان دي دا به یو بل نه بیل حضرت علی لا رسول الله مبارک یو دوا لکان ورکړي غلامان بل ته پوسو کو علی هغه یو پکې شو بیا خو می خرص کو الا ورچره واپس کا دا خدا ضرورو دی باغ پسې خپي ابد پسې خپي شب واپس دا باندې مور او بچی دي او پقید وبن کې دي او غلامان دي واغشتل نو دا به یو بل نه جدا کړي د مور نه چې بچیو شو کو الله بس او یا زادوي په یو سیس کې آزادول کوي مریان پابندی نشو لګولې معاشره داسې و چې جنجال جوړې الته کافر مو وی سره مسلمانانو سره نورور په طریقه دا شیخ ختمه څنګه چې دا ذات کې شابه آزاد کې چې یو غلام د ذات کې حضور پاک څه فرمایي دا غټول اندامونه تا ذات کړ ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه درځي حتی دا هغه خاص اندام هم تا آزاد کو نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړی دي اب هم خدای زاد دا ترغیب بهر کې باقی خبرې بدته ان شاء الله په دې آینده جمعه خدای ما په خبر خورا سي ده کړ چې ان شاء الله ټول مرګري وا رحم په خذ رحم په بچو رحم په گاونډي رحم په مزدور رحم په دې بار ملکونو کې بعض ظالمان ددا کفیلان خو بپریدو لیکن زموږ د وطن باز خلق د خلکو نه پیسې نیولې او مزدورکار سره کار کوي نه ظلم باندې کوخه د پیغمبر مبارک په طریقه عمل کو الله دې په مونږ کې رحم پیدا کړي رحم دې الله پیدا کړي او الله دې په مونږ برحم وکړي د میسیزو د کندی د محمد کرام خزه وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې وارثان له صبر ورکړي او د قاسم خیر د کندی د سجاد دار وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي الله دې مغفرت نصیب کړي او یو بل مرګري دی او اغا وایدین دې زمونږ د چینی کور والے بیمار ده الله دې ولا روح صحت او شفا ورکړي او الله دې هر پریشانونو په امن کې وساتي بل یو مرګري د غم د دعا درخواست کړی دی الله تعالی دې یو بل مرګري زمونږ اوسه ماته پلا رکی وي اغي تم سے عمرګری دا دعا ویلې دي الله تعالی دې دعاګانې قبول کړي الله دې ولا روح صحت ورکړي چې څوک بیماران دې الله روح صحتونه ورکړي الله چې څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشالو بدل کړي او د دې خود رضو د په یو ډاکټر دی ډاکټر چې صاحب دا غوالد صاحب وفات شوی دعا وتاو کې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي وارثان له خدای صبر ورکړي الله چې څومره مردگان دي ټول وبخي خدای وارثان له صبر ورکړي الله چې څومره بیماران دي د مجلس کې په کورونو کې هسپتالونو کې روح صحتونو او شفا ورکړي یا الله ډېرو دوستانو ماته ننم د دعا ویلې دي په ټلیفونونو هم ډېرو دوستانو دعاګانې غوښتې دي او الله تا ته معلوم دي تا ته د یادولو ضرورت نشته دا غي دعاګانې هم درته معلومې دي الله تعالی دعاګانې قبول کړي یا الله موږ د هر قسمه فتنونه او د فتون نامن کې وساتي او د خیر او د عافیت ژوند نصیب کړي څوک چې پټل شنونو کې دی الله دې شنونه په خوشاله بدل کړي خدای چې څوک په سب پریشانو کې گیر دي پریشانې په خوشاله بدل کړي بشیر جان عمرې له چالے غلې دي نو نن ما ته ټلیفون کړو و چې مرګرو ته زما سلام مو وایا
او تا ټول زر او دل ترجمه ټول مرګ ته دعا کوي او ما تم دعا وکړي الله تعالی دې دا صحیح او معذور دي غریب والله دې ولا د صحیح اعمال او توفیق ورکړي الله دې په خیر سره خپل مرګري او رسول کې یا الله زما دا مقتدیان خدای دا ټول چې څومره دې رجومه بیت الله له بول الله عمرو له بول الله حجونو له بول خدای استا په کتاب کې اس کمه ناراضي او نه دې په مال کې کمه راضي خدایا ته غنی بادشاہ خدای دا ټول دوستان د بیت الله حجونو عمرو له بول خدای زموږ بچی کامیاب کې د بچو د نسو د غمون نه مساته به اولاد ول اولاد ورکې چې چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکې تماسه دوستان دی په دې پنده کې اغه ته دعا وکړي چې الله د خیر او برکت عافیت جوړ نصیب کړي او سب بعد دوستانو ته پریشانې دي الله دې پریشانې په خوشالو بدل کړي برحمتک یا ارحم